په دې لسو شپو کې به یوه شپه لیلة القدر هغه به دې حاصله کړي او چې د هغې یوې شپې عبادت یې وکړو لکه 3 اتیا کاله چې د الله عبادت وکړو دا دومره قیمتي شپه ده هسې نه چې دا رانه لاړه شي کان النبي صلی الله علیه وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان امام الانبیاء به اعتکاف کو د اخیر عشری د میاشتې د رمضان یوه پیری اولو لسو کې اعتکاف وکړو بیا یې په منځنو کې وکړو بیا په اخرو کې کېنه صحابو ته وی ما چې دا په اولو کې اعتکاف کو د لیلة القدر تالاش مې کو بیا چې مې د ورپسو لسو کې وکړو نو مې د لیلة القدر تالاش کو بیا راته وښودلی شو چې هغه شپه په دې اخرو کې ده نو یې اوس صرف د اخرۍ عشرې اعتکاف کومه د مرګه پورې امام الانبیاء د اخیر عشرې اعتکاف کړی دی د لیلة القدر د تالاش دپاره یې کړی چې دا شپه رانه چرته پوت نشي نو ډیره قیمتي شپه ده د اختر په ورځ بیا ټول سړی مانځله رواني معتکفین ډیر خوشحاله چې د اختر په ورځ مانځله ځي ای به وایي اخیره عشره مې رون کړې وه او په هغې کې یوه شپه لیلة القدر راغلې ده هغه شپه مې حاصله کړې ده لازمي نه ده چې تا ته د نښې معلومې شي چې دا لیلة القدر ده خو بس ته عبادت کوه په هره شپه په دې نیت چې نن شپه لیلة القدر دی بس هره شپه نو یوه شپه به پکې لیلة القدر راغلی تا به تلاوت کوه تا به دعا کوله او هغه به د لیلة القدر سره برابر شوي نو ډیره قیمتي شپه ده او د هغې واحد حل چې دی هغه اعتکاف دی زنانه کورونو کې اعتکاف ته کښېنئ نارینه مساجدو کې اعتکاف ته کښېنئ زنانه چې د مانځه دپاره یې کوم ځای په کور کې ټاکلی مخصوص ځای هغې کې دې کښېني که نه یې ټاکلی نو ځان له د یو مخصوصه کمره یا کمره کې دنده یو مخصوص ځای د اعتکاف دپاره وټاکي د امام الانبیاء د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس په د امام الانبیاء بیبیانو اعتکاف کو امهات المؤمنین اعتکاف کړی د امت میندو اعتکاف کړی دی د نبی علیہ السلام د وفات نه پس نو چې زنانه کورونو کې اعتکاف ته کینی او نارینه په جماعت کې کینی ته نه خبر د اعتکاف فضیلت په خپل ځای خو چې سړی د کوره بستره راوالي که نه او شلمه روژه وي او بستره راوالي څه کوي زمه د الله په در کې پرېوځمه زمه د الله په در کې پرېوځمه زمه د الله په در کې کډه ورچومه زمه د الله په در کې سملمه بستره د کوره راوالي او را روان شي بیبي نه جدا شو بچو نه جدا شو رشتہ دارانو نه جدا شو چرته ځي زمه د مسجد کې دیره کېږم او سملمه او الله ته پرېوځم په دې عشره کې به پې ځان بخمه انشاءالله ته ګوره بیا نو چې سړی راشي او د الله په در کې دیره شي او پرېوځي روجمات قربان پېشمنې قربان د بچو د بیبي مشغله قربان صرف د الله سره به مشغله کومه صرف د الله سره به مناجات کومه صرف د الله سره به خبرې کومه نور به هېڅ هم دی نو دی چې راشي او جومات کې دیره شي وایي به یا الله ما وبخه ستا در ته راغلی یم وایي به نه دې بخمه دا ګناهونه دي کړي دي دی به په دویمه شپه بیا وایي الله ومې بخه که نه ستا در ته راغلی یم بل در مې نشته دی زه هم چې دا معتکف ناستي په جومات کې دی وایي انت مولانا لا مولا لنا یا الله تم مولای او بل مولام نشته دی الله تم مولای بل مولام نشته الله دغم در دی او بل در خو نشته دی نو په دویم ځل به وایي نه دی بخمه نو چې درېیمه شپه شي د معتکف او په جومات کې ناستي او خوش جومات او دې سر په سجده کېدي وایي سبحان ربی الاعلی اے زما رب ته ډیر پاکي او د ټولې دنیا نه اوچتې الله نن مې درېیمه ورځ د ستا در کې ناسم او تا ته مې الله ستا در کې ناسم ما نه بخي نو زه وامه چې درېیمه شپه به لا نه راغلي چې د الله د در نه به اواز شوی
چې لبیک یا عبدی ارفع رأسک، بنده حاضر ما سر اوچتوا